اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ سورة النور شروع ابتدا کے سلور قوانین لدفع الفحشاء مز کے صفائی و دا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دی زنا نور مبادی سباوت ہوئی چې هغه اولنۍ دروازې دي، ابتدایي کارونه، ابتدایي خبرې دي چې د هغې باندې پابندي وکړی شي نو د رستنۍ نه به سړی محفوظ وي، د ګناه نه به سړی محفوظ کېږي. کوم چې اولنۍ خبره ده، اولنۍ قدم چې هغه وران کېښودی شو نو په دې پسې به اوس مخې ته چې ځې نو دا به وران رواني. اولنۍ خښته چې ورانه کېښودی شوه نو وایي د ثریا ستوري پورې که دا دیوال رواني نو دا به هم کوږ رواني، خراب به رواني، غلط به رواني. وایي خشت اول چون حد معمار کج تا ثریا میر و دیوار کج، دغه کوږ به رواني. اولنۍ خبره، اولنۍ خلق وایي د وړوکي طاقت زور هغه په زانګو کې معلومیږي. دارنګې اول نه چې کله سړی په قابو کې راولي نو عاله کېږي. هسې یوه خبره ده، یوه ښځه وه د هغې سره خاوند په هغې باندې زورور و، خاوند یې بل ځای ته لاړ، هلته کې هغه سړی په ښځه باندې زورور و. تپوس یې ترې وکړو دا ولې؟ وی دا اول چې کله ما واده وکړو هلته کې یو بانګي و، چغې والې بانګونه یې وی جو راومینو یا لال مې کو. و ښځه چې هغه ویرېده جو ویرېده جو اوس هم په یره کې ده. هغه وی ښه، وی دا خو آسان کار دی. واپس چې کور ته راغی نو هلته کې پیشو هغه څه غوبل جوړ کړی و، ده پسې ټوپک راواغسته، پیشو یې مړ کړ. ښځې ته ویې په قلاره کښېنه، ښځې ورته دا وایي په قلاره کښېنه، دا غالب په اول وخت کې کوي، دا وروستو نه کېږي. بیا کله چې د ورخه اوبه تیر وځي بیا نه کېږي، کله چې تا عادت خراب کو بیا نه کېږي، اول نه دا کېږي چې اول نه په قابو کې. نو الله رب العزت هم وایي دغه اولنۍ دروازې چې دي دا بند کوي نو ورپسې رستو بل ګناه به نه کېږي، نو ورپسې ګناه به نه کېږي، نو غټو ګناهونو ته به تاسو نه رسئ. اولنۍ سیړۍ، اولنۍ پړوۍ دا برابر کول غواړي. ناولنۍ خبره دلته کې چې کوي په دغه مبادی سبا کې، ناولنۍ خبره دا دا پردي کور ته مه ځئ، پردي کور ته بې اجازته مه ځئ. ځې لاړ شه و دروازه کې ودرېږه، اجازت وغواړه، اجازت درکوي لاړ شه، اجازت نه درکوي واپس شه. شرعي خبره ده، په دې کې ورور بم نه خفه کېږي،
وراره به هم نه خفه کېږي، تره به هم نه خفه کېږي، د تره زوی به هم نه خفه کېږي، ماما به هم نه خفه کېږي، د ماما زوی به هم نه خفه کېږي، د ترور زامن دی، د بلې ترور زامن دی، نور دی خفه کېږي، خفګان به پکې نه وي. ولې؟ شریعت باندې عمل دی. ورپسې وایي وإن قیل لکم ارجعوا فارجعوا، چې ته ویل کېږي هلکه واپس شئ نو واپس کېږئ. نن وس په دې وخت کې زه ستاسو سره ملاقات نشم کولی، نشم میلاویدی. دارنګې کور ته د راتلو اجازت غواړي، اوس په دې ټیم کې اجازت نشتی. صحیح ده؟ کور کې کله داسي د سړي ترور ده، د سړي بله ترور ده، ورېری پکې ده، خورزی پکې ده، نو د هغې نه خو صدر نشته، خو راتلی شي سړی. نور پکې دي نو هغه به یو طرف ته کېږي، ده ته به اجازت وکړي ته راشه، لاړ به شي کمرې ته. او چې وایي نه اوس نشي راتلی، اوس ملاقات اوس نشي کېدی، دا خبره نه ده، بده خبره نه ده. د پیغمبر نه بل غټ څوکي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی، دروازه کې ودرېد، السلام علیکم اادخلو، السلام علیکم اادخلو، جواب نه راځي. دریم پیرې وی السلام علیکم اادخلو، جواب رانغی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم واپس شو. هغه ځینه صحابي را منډې کړې، وی یا رسول الله فداک ابي و امي، زما مور و پلار دی پتا قربانی، راځئ. هغه جواب دی ول نه راکاو. وی السلام علیکم چې تاسو وی نو ما وی چې دا خو دعا ده، نو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ته زیاته دعا وکړي جو ښه ده، نو ما دې وجې نه اجازت نه درکاو، آواز مې نه کاو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم واپس شو. نو په دې باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بد ونه ګڼله چې زه اوس سره اړو راځم نه ځه، دا یو نه وی. هلته کې اجازت میلاو شو، راځئ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا راغی. نو کور دی، پردی کور دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه پردي کور ته بې اجازت نه ځي. د دې زمانې خو بیا هم څه ګزارش شي ده، مولیان خشي دي، لیکن مخکینی مولیان، مخکینی پیران هغه به دغسې تله، میاګان دا به دغسې تله، ستر پرده به ترې نه وه، د هغه نه به امن نه و، دغسې به ته مولي صاحب به هم روانو، استاد صاحب به روانو، امام صاحب به روانو. کله کله سهار مونځ به یې وکړو، نو بیا به په دې کورونو باندې پره شو. نو هغې کې بعضې به هم خو، بعضې به خو داسې دننه تله آزاد، او بعضې به کې ډبه ډبه دروازه به یې وټکوله. څوک یې؟ وی استاذ دی. راځه راځه، رابغې نغري په غاړه به کېناست، هلته به چای پخېده، ډوډۍ به پخوله کېده، هغه به وله ورکړه، هغه به د چای وڅښو، ډوډۍ به ورسره وخوړه، هغه ځینې به را روان شو، بل ته به لاړ، بل کور ته به لاړ. هلته کې به یې واګه ټکه ټکه، هلته کې اواز به وکړو، څوک یې؟ وی استاذ دی. راځه راځه، دا پکې نه وه، ستر امن پرده دا پکې نه و. پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه صحابیاتو ستر کړلی. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره چا ښځې، داسې ښځې چې هغه پردۍ ښځه ده، د هغې سره د پیغمبر چې نکاح ورسره کېدی شي، داسې ښځې ورسره لاس نه دی میلاو کړی چېرته. دا زه نه وایم، دا هغه څوک وایي چې هغه ډېر زیات ځایي. دا بعضې خبرې دا د ښځو په فکر کې، په دې دور کې ته چېرته ټلیفون باندې خبرې یو څوک و، اواز خو د ښځې و، څوک وه، څه وې، نو تاسو تا ته بیا خبرې کوي. نو عایشه رضی الله تعالی عنها وایي چې هغه بیبي ده، هغه وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دومره پاک سړی دی چې
ما مست ید رسول الله صلی الله علیه وسلم ید امرأة قطو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس مبارک د پردی ښځې لاس سره نه دی ټچ شوی، لاس یې میلاو کړی. د دې زمانې مولي صاحب هغه هم لګیا دی لاس میلاوی، پیر صاحب دی نو د پیر صاحب نه خو بلکل د سراړو دغه دا باک نشتی، هغه لاس به هم میلاوی، کله کله خو غاړه هم میلاوی، پیر صاحب خو پیر صاحب دی ګن. نو اولنی قانون چې ذکر کوي نه دا دی چې پردي کور ته بې اجازته مه ځئ، او په دې باندې یو خدا چې سړی پې بد ښکاري بې اجازته ځي، ته سړی که غوایي یې چې سړی نو بیا د سړیتوب کار کوه، غوایي چې بیا غوایي خو هلته چې لاړ شي دروازه په ښکر ووایي ودن آزاد ځي بیا، نو ته څه غوایي خو نه یې، تپوس نه کوې، آزاد روان یې پردي کور ته تر دې پورې چې پردی کور څه کوې خپل کور ته چې ځې نو هم په داسې انداز ځه چې خلکو ته دننه پته لګي. سړی ځان له یو طریقه جوړه کي، کله چې ځي سړی ټوخی وکړي کور کې خلکو ته پته ولګي سړی راغی، ولې په دې کور کې هر قسم حالت یي، خلک پکې په هغې کې به خور به پکې، مور به پکې، بله به پکې، بله به پکې، اگر چې خپل لی، اگر چې د هغې نه ستر او پرده نشتی، لیکن په بعضې حالاتو کې چې ته وینې نو هغې ته هم به ځان بد ښکاري او تا ته هم ځان بد ښکاره شي، ولې زه داسې راتلم. نو دې وجې نه ځان له داسې یو دغه جوړول پکار دي. دې ته هم بعضې علماو لیکلي چې دا یو اجازت دی، سړی دروازې له یو کړس ورکي، سړی ټوخی وکي، سلام وکي، هر څه چې خو یو طریقې باندې چې خلکو ته پته ولګي چې او سړی راغی. موسی علیه السلام کور کې ناسو، په دې کې یو سړی راغی، چې راغی چې موسی علیه السلام شړق شو، دا ولې وو سترګې ول راوویسته، هغه اصل کې وو ملک الموت راغلی و څه دپاره د موسی علیه السلام د روح اغستو دپاره، لیکن راغی د انساني شکل باندې. موسی علیه السلام ونه پیژنده چې دا څوک دی، وی دا چې سړی راغی کور ته نو سپېړه وله ورکړه، او دا زمونږ په دین کې شریعت کې دی رستو ویمه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کوي. د ملک الموت واپس لاړ الله پسې، وی الله موسی علیه السلام مرګ نه غواړي. موسی الله ته وی ته چې لاړې اجازت به دې اخیستی او سلام به دې کړی، بیا به ته خبره کړوه چې زه ملک الموت یم رالیږلی یم الله چې د موسی علیه السلام نه ساه واخله، روح ته راوړه. نو تا به بیا کتلو چې هغه څه وی، نو تا خبره نه ده کړې دغسې بې اجازته تللی نو هغه به خامخا څه وی. موسی علیه السلام خو ډېر غیرتي سړی چې هغه کله را روانو نو د شپې را روانو، دې دپاره چې سفر د شپې شپې کوم چې خلک مې څوک مې وینني، ښځه راسره ده ښځه مې څوک وینني. فاطمه رضی الله تعالی عنها وصیت کوي چې زه کله مړه شم تر اوسه پورې چا لیدلي نیم د حکم د نازلېدو نه وروستو نو چې کله زه مړه شم نو زما جنازه هغه به د شپې اوچتوي چې زما جنازه باندې د چا نظر ونه لګي. داسې خلک الله رب العزت ته یې لاړ شه ورته ووایه که دی مرګ نه غواړي څومره عمر یې پکاري ابه له ورکړو. د غوایي په ملا باندې لاس کیدي
د لاس د لاندې چې څومره ویښته راله د هر یو ویښته په عوض کې یو کال دا به ورکړو. موسی علیه السلام پسې ملک الموت راغی، اجازت یې غوښتو، الله را لېږلی داسې خبره ده که ته مرګ نه غواړې او عمر غواړې نو الله وایي دومره عمر به ورکم. دی دې په غوایي په ملا باندې لاس کیږدي چې څومره ویښته ته د لاس لاندې راله د یو ویښته په عوض کې به یو کال عمر زیات کم، نو څومره ویښته به راځي او په زرګاو ویښته. نو موسی علیه السلام متوی ښه نو د هغې نه وروسته بیا صحیح وی مرګ وی بیا به مرګي نو وی چې هغه وخت صبر کومه نو وس مې قبول لی مرګ. هغه وخت کې مرګ ته هغه تیار شو. انبیاء علیهم السلام ته عام طور باندې دا ویل کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دنیا نه رخصتېدو وخت نو جبریل علیه السلام هم راغلی، ملک الموت هم راغلی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم له اختیار ورکړی شو دنیا کې پاتې کېدل غواړې که الله ته تلل غواړې، وی الله رب العزت ستا د ملاقات په شوق کې دی. دغسې الفاظ وویلی شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د جبریل علیه السلام دا خبرې چې واورېدې وی اللهم الرفیق الاعلی یا الله هغه رفیق اعلی مې منظور دی، هغه مې خوښ دی، هلته کې ځم د الله دیدار مې خوښ دی. لاړ سا وروختې لاړ ګوته یې نیول وه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده ورسوله دا یې وی او لاس یې راوغورځېد. ولې چې روح لاړ شي نو بیا لاس سړی ودرئ نو هغو ولاړو نو را پرېوت. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه په دنیا کې د انسانیت او د مخلوق کې د ټولو مخلوقاتو کې د ټولو نه اعلی اولا بهتر بل څوک نشته. دغه یوه هستی ده په مخلوقاتو کې د ټولو نه اعلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی. د ده نه مخې ته بره درجه د چا نشتي. هغه ته هم دغه وویلی شو، هغه هم لاړ دنیا نه رخصت شو. خیر خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره مې بله کوله. موسی علیه السلام دغسې وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل یو سړی دی دروازه کې ودرېد په چون کې سې کول کوي، سوري کې سې کول کوي، نو دا سړی داسې دی لکه دی چې کور ته دننه داخل شو. نو بیا فرمایي موږ فقهي کتابونو کې هم لیکلي که یو سړی شاته ولاړ دی دروازې شاته او دلته کې دی په دې چون کې سې کول کوي، په سوري کې سې کول کوي، هغه زینه چا په دې سوري کې څه شی ور ومنډه دا سترګې ولا وبهیوله نو هغه سړي باندې تاوان نشتی، نو تاوان راځي. سترګې ولا ړنده کړه تاوان پې نشتی. دغسې که یو سړی له سترګه ړنده کړه نو په دې باندې بیا دیت راځي یا به دای قصاص به راځي. قصاص نه کېږي نو بیا به دیت راځي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې په دې سورې کې یو سړی ګوري نو دلته کې بدن دننه تلو ته ضرورت نشته، دی خو په خپله لاړ نظر یې دننه تللی که نه دی خو داخل شوی دی. نو اولنی قانون دا ذکر کوي چې تاسو پردو کورونو ته بې اجازته مه ځئ. یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اے مومنانو مه داخلیږئ کورونو ته غیر بیوتکم داسې کورونه چې هغه ستاسو کورونه نه وي، پردي کورونه دي. حتی تستانسوا تر دې پورې چې تاسو اجازت طلب کوئ وتسلموا علی اهلها او سلام وکئ په اهل د هغې باندې، کور والا باندې سلام وکئ. ذالکم خیر لکم دا غوره د ستاسو دپاره لعلکم تذکرون دپاره دی چې تاسو پند واخلئ.
فإن لم تجدوا فيها أحدا کنه مومئ تاسو په هغې کې یو تن چې تاله جواب درکړي څوک پکې نشتی ښکالو پکې نه خیږي نو فلا تدخلوها نو داخلېږئ ما هغې ته په هغې کې کور کې داخلېږئ ما حتی یؤذن لکم تر دې پورې چې تاسو ته اجازت درکړی شي دا نه زموږ د خلکو خو عادت دا دی ټلۍ یو کړه یو کړه بله وکړه بله وکړه جو دوه وکړې یا درې وکړې څلور وکړې هر څو چې وکړې دروازې وټکوله یو پیر وټکوله دویم پیر وټکوله که دریم پیر وی جو دریم پیر هم وټکوله ځه درې پیر اجازت دی نو اجازت میلاو نه شو نو پکار دی چې دی سړی واپس شي دی واپس کیږي نه نو څه کوي دروازه کولاو کی سر پکې وردن نه کی هلکه کاله کوره تاسو وګورئ چې مړه یې که ژوندي یې اگر دا مړه ژوندي دا تپوس مه کوه اوسو دا بل ټیم راشه تپوس وکړه نو دی پکې دا خبره کوي ما وایي که مړه یې جواب نه راکوئ نو فإن لم تجدوا فيها أحدا الله هغه خبرې کوي چې هغه زموږ په دې خلکو کې موجودې دي فإن لم تجدوا فيها أحدا کنه مومئ تاسو په هغې کې یو تن فلا تدخلوها نو بیا ورته داخلېږئ ما आवाज نه راځي ښکالو نه راځي اس په پته نه پوهېږئ نو مه داخلېږئ ورته فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم تر دې پورې چې اجازت درکړی شي تاسو له وإن قیل لکم ارجعوا فارجعوا او که ویلی کېږي تاسو ته چې واپس شئ نو واپس کېږئ هو ازکا لکم دا ښه پاکوونکي ده ستاسو دپاره والله بما تعملون علیم الله په هغه څه باندې چې تاسو کوئ په هغې باندې پوهه دی وإن قیل لکم ارجعوا فارجعوا اوس دا اسانه خبره وه هلکه کور کې دی آرام کوي یا طبیعت یې ښه نه دی دا ټیم هغه دپاره د نورې مشغولا دی اوس په دې وخت کې هغه نشي میلاوېدی ته بیا بل وخت کې راشه اسانه خبره نو هلته کې وسه کېږي نه هغه سړی چې کوم بهر ولاړ دی نو هغه هم قمقل ولاړ دی هغه خو په دې خبره پوهېږي نه شریعت باندې هغه هم نه پوهېږي او دا کم چې دن نه دی نو دی هم نه پوهېږي او هم دا دی چې هلته کې میلاوېدل نه غواړي نو څه چلو کې دروغ ووایي وړوکې ته یې ورشه ورته ووایه چې کور نشتي که دا به څنګه وایم زه وړوکې ته یې ورته ووایه کور نشتي نو وړوکې ښایي بیا دغه یي څه ورته هغه رښتونه یي وړوکې رښتونه یي نو هغه دا نه وایي چې کور نشتي داسې نه وایي هغه وایي چې لاړ شي وایي زما پلار وایي چې ورته ووایه چې زما د کور نشتي خبره په پلار واړئ خپله نه وایي هغه وړوکې رښتونه دی وړوکې هغې یو وخت کې دا بعضې ځایونو کې بعضې علاقو کې داسې چې دا دروغ ډېر بد ګڼلی کېږي شریعت کې بد دي لیکن په کفر کې هم بعضې ځایونه داسې دي چې هغه کې دا بد ګڼلی کېږي نو هلته کې هغه وړوکې ته یې ورشه ورته ووایه چې کور نشتي هغې څنګه ورته ووایم ته خو دلته کې ناست یې نو څنګه ورته وایم چې کور نشتي چې ته کور کې ناست یې زه ورته څنګه به وایم خبره دغسې نو هم دروغ وایي نو هلته کې هغه پسې چې په خبره باندې پوه شي هغې نه ورشه راوباسه په زور راوباسه هلته کې شریعت یو څه وایي زما او ستا معاشره بل څه وایي نو ما او تا دا خبره داسې حد ته ورسوله چې په دروغو باندې زه عادت شوم او ته عادت شوې او وړوکې له هم دعوت ورکوو د دروغو ورته ووایه نشته خبره ورانه شي هغه څه بل څه بهانه ورته وکړه ورته ووایه هغه آرام کوي په دې باندې پروت دی سړی که نه نو که اوده دی که اوده نه دی هسې پروت دی آرام خو دی که نه نو ته هغه آرام کوي نو هلته کې بل سړی یا آرام کوي که راپایسته په خوب کې دی په جوور خوب کې راپایسته که دا خوب نه پاسول دا ځان له ناروا دي خو څه به وایي خبرې ټولې داسې دي چې هغه د شریعت نه خلاف دي شریعت باندې عمل وی نو اسانه به وه لیکن شریعت باندې عمل نشتی
لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، نشته گناه تاسو باندې چې داخلېږئ تاسو داسې کورونو ته غیر مسکونۃ چې هغه اوسېدو واله نه وي، فیها متاع لکم په هغې کې سامان دی ستاسو سامان په هغې کې پروت دی، مال و متاع پکې پراته دي، کور دی خالی کور دی، هغې کې تا پیاز اچولی، وږي پکې اچولی، بل څه پکې اچولی، دانې پکې دي، بل څه خلک پکې یو شی سټاک کوي، هر څه چې څه پکې دي، ستا ګودام دی هغې ته ته ځې راځې، غیر مسکونتین هغه د اوسېدو نه دی، نو که دې کور ته تاسو داخلېږئ نو لیس علیکم جناح نشته تاسو باندې هېڅ ګناه ان تدخلوا بیوتا چې داخلېږئ تاسو داسې کورونو ته غیر مسکونتین چې هغه اوسېدو واله نه وي، فیها متاع لکم په هغې کې سازو سامان ستاسو وي، والله یعلم الله پوهېږي ما تبدون هغه چې تاسو یې ښکاره کوئ، ما تکتمون هغه چې تاسو یې پټوئ. دیکھیں اللہ رب العزت هم اشارې کوي، بعضې خبرې یو سړی دی ستا په زړه کې دننه څه دي الله پوهېږي پې. دلته کې یو ځای دی په هغې کې تا دکان ویستلی، یو ځای دی په هغې کې تا یو کور اغستی دی، په کرایه باندې دی اغستی دی، په هغې کې سامان ایښودی دی. نو بعضې خلک سامان چې ږدي دکان د یو صحیح او کار د بل صحیح، ظاهر کې ایښودي دي څه څیزونه ایښودي دي او پکې ته پکې د وانډۍ کار کوي، خلک خدایي که نه لپاسه ظاهر نه یو څه دي پکې ته نه بل څه دي. تا دلته کې ځان له ګودام جوړ کړلی، دلته کې دی ګودام، لیکن دا ګودام تا دلته کې ولې اغستی دی، ته هغه ځای کې ولې نه اغست، دلته کې تا اغستی نو څه لپاره دی اغستی، څه بعضې مقاصد به پکې ستا وي که نه، که ستا پکې څه مقصد وي نو هغه مقصد الله ته معلوم دی. ښه بعضې سړی کور واخلي، دې دپاره اخلي چې دا کور پلانکي ته نږدې دی، پلانکو ته نږدې دی، هغې دپاره به واخلم نو زه به دې کور ته ځم راځم، په دې بهانه باندې به ملاقات کېږي. څه چې ته په زړه کې ساتې الله رب العزت هغه وایي والله یعلم ما تبدون، الله پوهېږي په هغه څه باندې چې تاسو یې ښکاره کوئ، په ښکاره باندې ته یو څه وی وما تکتمون هغه چې تاسو یې پټوئ، پټئ بله خبره ته پټئ د هغې د وجې نه هغه ته نه ښکاره کې، هغه ستا په زړه کې ده الله پې پوهېږي. الله وایي حساب کتاب بالته کېږي اب بیا کېږي. یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اے مومنانو مداخلېږئ داسې کورونو ته چې غیر بیوتکم چې ستاسو کورونه نه وي، حتی تستانسوا تر دې پورې چې داخل تاسو اجازت واخلئ، وتسلموا علی اهلها او سلام وکئ په حال د هغې باندې، ذالکم خیر لکم دا غوره د ستاسو دپاره، لعلکم تذکرون دپاره تاسو پند واخلئ. فإن لم تجدوا فيها أحدا کنه مومئ تاسو په هغې کې یو تن، فلا تدخلوها نو مه داخلېږئ هغه کورونو ته حتی یؤذن لکم تر دې پورې چې اجازت میلاو شي تاسو ته، اجازت درکړی شي تاسو له. وإن قیل لکم ارجعوا فارجعوا او که ویلی کېږي تاسو ته چې واپس کېږئ نو واپس کېږئ، واپس شئ نو فرجعوا نو واپس کېږئ، هو ازکا لکم دا ښه پاکوونکي دا ستاسو دپاره، والله بما تعملون علیم الله په هغه څه باندې تاسو یې کوئ پوهه دی. لیس علیکم جناح نشته تاسو باندې هېڅ ګناه ان تدخلوا بیوتا چې داخلېږئ تاسو داسې کورونو ته غیر مسکونتین چې هغه اوسېدو واله نه وي، فیها متاع لکم په هغې کې سامان ستاسو، والله یعلم او الله پوهېږي ما تبدون په هغه څه چې تاسو یې ښکاره کوئ، وما تکتمون هغه چې تاسو یې پټوئ. الله رب العزت موږ له قرآن و سنت باندې عمل کول توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله.